کتونکو الب خان شیرپو یم کیمرمین ناصر یاسر خان دی ولاړ یم د 400 د ټریفیک په چوکۍ کې ټریفیک والا دی وخت کې یو شمېر چینچیانې چې کوم دی هغه راوستي دي دلته کې بندي کړي د دې چینچیانو معلومات کو چې دومره چینچیانې دا بندي شوي دي د دومره خلکو دې سره روزګار تړلی شوی دی کمې غلطۍ دي کمې کوتاهۍ دي ډرایوران خو هم په دې موقع باندې موجود دي چونکې زه په چوک کې یم او دې ډرایورانو ما ته دا وویل چې یاره څه 75 پورې چینچۍ ګیرې شوي دي او ټریفیک والا موږ سره زیاتې کوي او زموږ باندې دا کاروبار بندوي خو هلته کې په هغه موقع باندې ډېر خلک دا رالل چې یاره دا ټریفیک والا دا دغه چینچو والا دوی اکثر دغه نه کوي نو یو کس پکې وي چې زما 2 پیرې دا خپه چې کومه دا ګاډۍ راله 2 پیرې والې نو ډېر قیمتي ګاډي د دوی دغه پورې چې کوم دی نو هغه ووالي شي تاوان پې وشي بله یو خبره موږ دا کوله چې یاره کم پکې غوړ دي ناویله ټریفیک والا موقع ورکوي او کم چې کمزوري دي نو هغې له چې کوم دا پرچه ورکوي نو دا هم د دوی یو خبره وه دلته ټریفیک انچارج چې کوم دی جهانګیر خان دی جهانګیر خان راتګ سره دا حقیقت دی زه ټریفیک چوکۍ کې ولاړ یم خو دا ورته یم چې زما همدردي د دې ډرایورانو سره ده ولې چې دا ماښام بچو له سوړي او دلته کې ولې 300 ته پرچه ورکړي نو هغه خو دغه 300 وګټي او هغه چې کوم دی نو بیا خالی کور ته لاړ شي نو دا هم ده خو چې جهانګیر خان کله نو راغلی نو هغه سره دا سټاف چې کوم دی د 400 چوک کې موږ ته په ټریفیک کې خلل نشته موږ په دې چوک کې ډېر روزو نو ما جهانګیر خان سره دا هم خبره کوله چېرې یو چوکۍ د چینچۍ والا دومره لرې سورلی کوزه کې نو دې چوک ته راتګ چې کوم دی نو هغه ته بیا ډېر زیات تکلیف وي پیدله ولې چینچي څوک کوي نو دی و چې ما د کوڅې مخې ته کوز کړي یا مې د مارکیټ مخې ته کوز کړي دغه ټولې هغه خبرې دي چې دا به نن په دغه پروګرام کې کوو او د دې خبرې یو مستقل حل روباسو ځکه چې یو خو ګراني دومره زیات تر انتقا ته رسېدلې ده دا خلک بیا ځان له مزدوري کوي چا په کشتونو چینچي اخیستې دي چا پکې په 600 په 500 دیاړي کوي ما 11 چینچۍ زما په دې 400 کې چلیدلې غریبانانو له یتیمانو له مې اخیستې وي او د دې پرچو په وجه باندې او د ډرایورانو د ناقص کارکردګۍ په وجه باندې اما ختمې کړلې بس هغې ما ته څه پیدا نه وه مصرانو ته به پیدا وه او دلته به پرچو ته پیدا وه ستا نوم څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم زه د منګا درګۍ یم زه منګا درګۍ نه ښکته راځم جهانګیر صاحب موږ د ټولو شکریا ادا کوو دی موږ قدر هم کوو دی دا خبره وکړه موږ به محسن یاد کوو محسن نه څوک راشړلی دي او نه چاته وي چې اړو ته مه راځه اړې ته موږ په خپله نه ځو خو د دې وجې نه ځو چې زموږ چینچیانې شنې دي جي د دې اصل کې ډېره څوک نه خوښوي او د دې اړه کې ډېرې دوی طرفدار موږ درېږو زموږ دا ملګري پکې چینچي شنه چلول یم دا تر یوې پورې چې داسې موږ له خدای پاک 1200 1400 راکوي په سپیشلو کې هغه شان د 500 پټرول سیزلي 800 روپۍ کړوي دا مخامخ دي نو موږ د دې وجې ځکه نه ځو چې موږ ویل موږ نه د سپیشل کوو موږ د سرجي د ټولو خبره شکریا ځکه ادا کوو چې موږ غلط کار کوو خو بله دا خبره موږ د دې وجې محسن اړې ته ځکه نو زموږ ویره زموږ د چینچۍ مانګ هم نشته او بله دا خبره لمبر د لارې ټیکس ورکوي موږ جي د روډ ټیکس ورکوو موږ نه د شیریار ټیکس والي جي ټیک شو دا ټیمې ته ځي او جاو کورس واځي موږ خو دې ټیکس ورکوو نو بس خبره خو دلته ختمه شوه چې بس موږ غلطه کوو نو په غلطه خو د ټریفیک خو دا کار دی په دې خو حکومت تنخواه ورکوي چې دوی به خپل کار د سر ته رسوي صحیح دی جي خو ټیک ته خو بیا موږ د دې وجې ځکه ځان له سپیشل کوو چې موږ وایو یاره موږ ځان لږې پیسې چې موږ کله مړو چلو نو سپیشل چې کې کنه نو بیا خو د بازار نه اوټ کوه کنه نو بیا خو تا باندې پابندي نشته کنه نو جی خو لکه موږ خو وایم کروڑ یو کرسي سیټ ته ولاړو خو بیا هم د جهانګیر لکه دا معنی چې نن دا چینچۍ بند دي ته غلطي کې نو ځکه بند کړې خو چونکې په اړه کې دا د دې ته سولې نه راخیږي تیز رفتار ته خیږي بالکل لکه دې مانګ خبره ختمه شو خلاص دې خاطر راشه صوفي راشه تاله پرون په څه پرچه درکړیا جی مارکیټ خواته را روانم ولاړو مجي بس را پرچه راکړه جی د مارکیټ خواته ولاړ بس دلته چوکۍ ته رالو نو ما ورته جی پرچه مې راکوي ما کور ته سودا مودام نشته زه خاص پرچه راکړه ما خیر د چینچي دی ولاړې څه پیسې مې کړې دی به زه کور ته سودا یوسم او نن بیا چینچي بند کړه نن یې ولې بند کړې نن یم بس مارکیټ خواته گیر کړم بس زه په خپله تلم سهار مدرسې ته هفته وشوه کور کې راته وایي غوړي به راوړې غوړي ما چېرته لا کور ته وړي نه دي نن سهار تلم مدرسې ته مور مې راته ته څه کې ما ځم مدرسې ته ځم او مور مې راته وایي چې مدرسې ته هم زه نن وړه نشته بس دغه چې ماسپښین له به وشي او ماښام له بیا چل کوم بالکل غریبي ده ته مزدورۍ لرو ته خو دا ورته پته لګي چې ته په غلطه ځې تا ته یو ټریفیک والا یو لار پرېښې ده چې دلته به نه ودرېږي جی زه ماسپښین نه پس بیا چینچي چلوم که نه سهار که خو زمونږ بس کار بند شو مدرسې ته ځم ماسپښین نه پس بیا چینچي چلوم نو ماسپښین نه پس زمونږ اډه یي نه سره یي نه محسن کوي چې اډه یي خو اډه کې ما چېرته ګاډي لیدې
ټول د چوک نه ډکېږي ګاډي او زه یم چې ماسپښین نه پس کاړی اړې ته بیا هم ځم خو چې اړه نه وي نو ماسپښین نه پس خو موږ کم ځای نن نه پس اړې ته ګاډي ځي نو بیا ته ځئ بالکل به ځم او که بیا موږ دغه یې که نو بیا هغې کې دونه پیسې هم نه کېږي چې موږ په یو کور دغه وکړو یا 200 روپۍ ګټلي یا 300 روپۍ نو تقریبا موږ باډه کې مزدوري نه کېږي نو د دې یو کار بس راځي که نه اصل خبره داسې ده ټولې تیز رفتار تیز رفتار چې او بله دا خبره ده چې لرې لرې وځي او زمونږ کور زړو ته هم دغه کېږي نو ټیم پکې ډېر لګي ټایم ډېر لګي اوس زه پرون چې کوم دی د جمعې ورځ وه اوس کتونکو نو د دې خلکو اوس موږ سره نشته ستا هم چینجي ده او جی تی څنګه راوستې زیم جی به صاحب دی خوا راته وشوم غفور مارکیټ مخې ته ګاډ راته ګرم شوی و بوتل هسو ګاډي ته مې واچولو مختیار خان کېناسته جی ما ته جی پرچه خیر راکې چوکۍ مې نه چوکۍ ته راځه پرچه پتا ورته چې پرچه راکړه او جی ما ته خیر پرچه چوکۍ ته مې نه راځه بس پرچه نه کوم چوکۍ ته تا ته څه ویلي دي دوه پیرې راوستو یو پیرې سار بازار نه راوستې او جی یو په بازار کې پابندي ده او جی بالکل داسې هسې بیا ګیر کړم لکه سورلی مرلی به راسره نه وي او جی ته څه ما خو پړانګ روډ نه سپیشل راوستو مارکیټ مخې ته مې کوڅ کو راسره راکېناستو پړانګ روډ باندې چلېږم نو د خپله ایریا نه وه چې دا سورلی به ته دلته کوځی چې بس هغې وې ما هلته بوځوي تاله خو مونږ ما ورته ویم سورلو والا او هغه بیا به هغه ته وي چې پرچه م ورکړه تا ورته چې ماله پرچه راکوي که نه نو هغه جاڼی وي هغه ورته ډېر منتونه وکړه ما ورته دا څه ګورم ترور تا ته ما ووي چې ماله پرچه راکوي مونږ ته یې ویلي دي نو اوس زه تا سره څه وکړم ما خو دونه ګټلي نه بس دوي بس راځه ته یره جی بس څه ووایو موږ خو غلطي هم کړې ده خو دوی خبره خو صحیح ده چې اړې ته راځې اړې نه چلېږي بس موږ غلطي اوس ولې هم راخېجلو واړه کې پیدا نشته نشته په یره بس دي موږ چې د دې نه پس به څه کوو بیا به تاسو به بیا چوک کې ولاړې بیا راګیرئ نو بس چې د دې نه پس هم داسې زور راځو نو دا خو بیا ډېره ګرانه شي بابا ته څنګه راغلی هسې هسې زه به دا یو خبر وکړم دلته موږ ټول په موقع ولاړ تاسو صدر مدر نشته مشر نو صدر خو مو نشته خو زه وایم دا کوم هلکان چې ولاړ دي که نه جي کو دوی اوس دا پرېږدي که نه خو دوی مړه کاډې ته نه ځي جی په قسم د به نه تاسو ګیلې هم بې ځای دي نو بس ګیلې مو بې ځای دی خو زه یم چې موږ سره کم از کم لږه شان ګزاره کېږي جي ولې زه پرون د جمعې ورځ به 3 بجې راغلی وم د هغه منګا درګۍ نه 4 بجې ودرېدم 2 ټریپه مې وکړو مراد لا ولاړو تنګي روډ باندې دا پړانګ دی دونه مینت مې ورته وکړو که نه ورته مې چانس و نو ما ته یې دا مونږ چې ستا نوم سره د موبایل نمبر کارډ ایسم نه بس مخې سره دغه و بس پرچې روښکوي دا واله هغه سپیتې دا واله سور مې که بیا امو کیمرا نه که نه کیمرا ستاسو هم دغه ما جناب ګنو د غریب آباد روډ باندې اډې نه چلېږم ما سپیشل یوړو ما ته وي سټاپر وړو زه سټاپر په دغه راوستم جي ته راشې محسنه ته اډې والے او جاو منشي او جاو ښه دوی ولې اډې ته نه درځي موږ تاسو کې په نوش کې دیش دوړم چې غریبانان دي چا ته به پریم دم دوی بیا نه راځي موږ دې خوند نه راکې دوی چې موږ آزاد ګرځو یو آزاد راځو او جی 500 روپے کړی زور کوم جی دوی سم مزدوران دي جی دا ته ما تاوان جی دی راسو خو زه ډاکو ما باندې ډنډ جی دی بیا مړ ته نه راځي وړي رسولې دا و چې موږ چوک ته ورسو نو دغه دی باندې جی دی زولاله مې خو مزه دی په قصر باندې جی او جی دا دوه کسان ناکینه جی او دا سپیشل لکسته وجی او سولې نو د دې نه پس تاسو سره څنګه همدردي وکم ته اړوړې ته زین وي ته اړو غاغلی نه دا ولي یره جدي هم ته سوسو پیروي هو غلطي ټوله جی زمونږ ده کچېرې مونږ به ډې نه پسې روټین باندې چلیږو نو دا مو تکلیف به هیڅ بني بازار به هم خالي وي هیڅ بني ښه مزېدار خو بس زمونږ خپله غلطي ده مونږ غلطۍ خو بیا دا زغمې تاسو پکې کور ته سوړی خو به بیا ټرافیک له ورکوې نو ټریفک والا خو جی مونږ داسې چېرته پرچه نه راکړي چړې ماسې نه ده ما پرون هم پرچه اخیستې ده خو دا دی چې هسې مې نه ده او پکې خوشحاله یم په پرچو کې ته خوشحاله یم ځکه چې غلطي زمونږ وي نو هغوی چې اوس مونږ انوار ځای کې ودرېږو هغوی مونږ ته وایي مینت یې راته وکړي چې دې ځای کې مو ودرېږه مونږ بیا هم هغه ځای ته لاړ شو نو پرون مې پرچه دا د جیب کې مې پرچه خو په غلطۍ مې اخیستې بس کتونکو بعضې خبرو کې چې رښتیا راځي وي دروغو کلي روان کړي وي دا ملګري ټول موجود دي نو دې نه پس خو مونږ څه نشو ویلی که نه صحیح ده اوس حکومت یو انتظامي یو خپل اقدام کړی زه تورمزي ما داسې کار دی که موږ د دې چالان راکړي که نه نو موږ دوی سره په چالان جنګ شر نه دی کړی چوکۍ ته هم راولي ته پرېږده داسې کار چې دوی د 4-5 ګاډي دي کوم چې دا مشران دي زموږ پکې د روډ مشران او دوی داسې چلي چې زه ما یو نیمه میاشت 21 چالانونه اخیستي په غلطۍ به مې اخیستي دوی داسې چلي چې اوس دا مسله کم دغه نه راغله که نه نو دوی داسې چلي چې دوی له چالان ورکړي نو دوی وروره موبایل لوباسي بس کله یو تن چې کله بل ته و تا ماله چالان راکړي نو دوی د لاسه مونږ سوځو 4-5 ګاډي دي دا مونږ د دوی د لاسه سوځو د خپل لاس نه د دوی د لاسه سوځو او مونږ له چالان راکړي بس بیا وي زه خپله مزدوري کوه
خدا مونږ د دوی د لاسه چالان په غلطۍ درکې که نه سې پیسې درکې چالان په غلطۍ هم راکوي یسې پیسې هم راله اوس چې زه دوی راوستې مسې پیسې راوستې هسې پیسې داسې راوستې ما چې عشق قان لري ورکې قسم وزم ورته قسم خورم چې زه د هسې راوستې وی راځه ما چوکۍ پورې بوزه زه یې پرېږدم ما یې ښه چوکۍ پورې رالم دلته ګیر کړم خو زمونږ غلطي لږی او زمونږ د مشرانو غلطي ډېره دوی موبایل لو باسي ورته یاره دا پلانکي ځای نه راځي زه دا دله ویډیو کوم او زه یې مشر ته لیږم او زه یې پلانکي لیږم ډنګري تا په یوه میاشت کې یو چالان واغېشته زه پروس کې دوم والم یوم والم زه څه نه ویم او ته چې یو چالان والې نو بیا د قیامت راکوز کړي صحیح ښه دې ټولو خبرو په تناظر کې به جهانګیر خان سره هم خبرې اترې کوو په دې موقع باندې هغه ولاړ دی جهانګیر خان تاسو خو دا خبرې واورېدلې څه ګیلې مو شولې څه وایې په دې موقع اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف خان بھائی دا خلک او تاسو په دې بازار کې ډیر زاړه او تاسو ته د دې بازارونو پته وا چې په دې کې د لارې چاته د تلو هېڅ قسمه ګنجایش نه و ایمبولینس نه ختې مریضان ماشومان بوډاګان دا ټول فوټپاتونه ګیر دلته چې زه رالم په حیثیت انچارج تاسو ته د دې خبرې علم دی او دا څومره چینګچانو والا چې ولاړ دي دې ته علم دی چې هېڅ قسمه اډه نه وه نه په نوخار روډ نه په تنګي روډ نه پېښور روډ او نه په مردان روډ زه ختم اول د دې د روډ نه د لرې کېدو نه مې مخکې اول دې له د ځای غم وکړو چې دې ته به سورئ د دې به نمبري د دې به چې کم دی نو عزت وي مارکیټ والا وي ما ته ولې ولاړ دي لاروی وي یاره دا دلته ولاړ دي تاسو ډیوټي نه کوئ نو چې زه د پورې ونخلم د ده ځای نه نو دی به زه چېرته لیږم نو اول ما د دې اقه مسله راغونډه کړله چې کومه باندې دې ته مام نه شو ویلی چې ته د دې بازار نه وځه نو ځای مې ورله پیدا کړ ځای مې ورله پیدا کړ او هلته ټول په ترتیب ولاړ دي او د اډې منشي هغه په ترتیب وباسي او ماښام هر سړی بچوله رزق وړي اوس هغه خلک چې یو سړی وایي زه اډې ته نه ځم او زه راځم د مارکیټونو او د مین چوک ته ځم نو تاسو ته پته ده چې دا د ډېرې پخوانۍ زمانې 400 زړه آباد ځای دی دا چوک ډېر مختصر دی اوس دا خلک چې دا کم دومره ولاړ دي چې دا ټول په یکموش باندې دی بازار کې ودرې چې اگر چې د ده ځای شته دله موږ ځای نیولې د هغې دپاره د ده د ولاړې ځای شته د هغه د ترتیب د نمبر د ایستو انتظام شته اوس دی وایي زه نه ځم په دې ټولو ویډیوګانو کې تاسو وکتئ چې یاره موږ نه ځو که موږ مړم کې نو نه ځو نو چونکې ما سره خو قانون دی زه خو دې سره هغه کار نه کوم چې کوم د قانون نه خلاف دی زه تا نه مخکې ما راغونډ کړ ما ورته وویل چې تاسو زموږ د بچو په حیثیت یې که تاسو له موږ پرچې درکوو نو موږ ته پې څه فایده شته بله دا خبره ده که ته ذلیله شي یا ستا تاوان وشي نو ما ته پسې عزت میلاویږي تاسو ما ته دا ووایي که اډې والم نه پرېږدي چې زه درسره لاړ شم که په اډه کې ځای نه وي بېشکه د روډ نه لاړ شه چې ټوله اډه خالي پرته او صرف تاسو دا شنې چنګچۍ نه ځئ نو تاسو د وجې نه خو عوامو ته تکلیف دی ما ته نه دی زه چې کم سروس ورکوم زما ریلیف خو عوامو دپاره دی چې عوامو ته فایده نه او ما ته هر سړی دا وایي چې بی د باوجود د دې چې دا د دې مارکیټونو کم مخې ته ولاړ دي د دې ځای شته نو د دې شفټ کول یا هغه ځای ته رسول دا زما کار دی ما سره د دې نه 3 ورځې مخکې اخبار کې بیان شته تاسو له بیا زه درکم شیر بیا کوي اسسټنټ کمشنر 400 را سره ګرځېدلې ده هغې به ذات خود په دې کې اپریشن کړی دی هغه په ریکارډ باندې راوستی د دې مقصد دپاره چې بچو تاسو دپاره هر روډ باندې اړې نیولې شوي دي او تاسو خپل ځای نه لاړ شئ د اے سی صاحب په هغه اپریشن کې هم دوی لا نړل ما هم دوی راوستي دي او تاسو هم دوی واورېدل چې موږ مړه کې هم نه ځو نو زه دا وایم چې ما سره خو صرف قانون دی که ما سره دوی مرسته وکړه زه یو یم او زما دا ملګري زما دا مټې زما پولیس چې کوم دی ما سره دي په پوینټ کې یو ولاړي ځکه په ټوله ضلع کې خواره دي خو دا هم زما بچي دي که دوی دا 50 کسه چې کوم وایلیشن کوي دوی ما سره تعاون وکړي نو زما ډیوټي لږه سپکه شوه دویمه دا خبره چې د دې د تعاون په وجه باندې دی خو ټیک ته چې یو کور ساتي زه دا منم دا غریبانان دي دا به لږې پیسې ګټي خو کوم چې په زرګونو خلک په ده باندې د ورځې تېرېږي نو هغه زرګونو کورنۍ خو هم په تکلیف کې دي که نه هغې ګوته چا ته نیسي پولیس ته نیسي چې بی دا ولې په روډ کې ولاړې دي نو زه دې ته وایم تاسو مهرباني وکئ اډې ته لاړ شئ که په اډه کې ستاسو مزدوري نه وه ستاسو په نمبر وتو کې ستاسو په کې کمې خدای خو چې الله پاک څونه مقرر کړی به ورکوي خو که ته وایې چې زما پکې ګټه نشته دی نو راشئ کښېنې ما سره کم خلک چې د اډې نه په نمبر کې چلیږي تاسو وګورئ که ټریفک پرچه ورکړي یا هغه و چې ما مزدوري کمه کړې ده تاسو د ټولو اډو سروې وکئ اوس دا چند خلک چې ستاسو واضح الفاظ هغوی تاسو واورېدل چې موږ مړه کې موږ نه ځو
نو په کار دا ده چې دوی موږ سره تعاون وکړي. صحیح یعنې داسې پرچې به بیا ورکوي داسې بیا راولي موږ به د دې خلاف قانون مطابق کار کوو. زه خو زما ډیوټي د عوامو دپاره فایده ده چې دی د عوامو په لار کې رکاوټ دی، زه خو به ډیوټي کوم. صحیح کتونکو خبرې اترې ټولې تاسو واورېدې. یو خوا خو ګراني ډېره زیاته ده، بل خوا چې کوم دی نو خلکو کې ایرس هم ډېر زیات دی، ځکه چې غوړي ګران شي نو په سټورونو باندې رش وي، خوړې وي نن سبا نو په دې قطارونو کې چې کوم دی دا خلک ولاړ وي. نو دغه شانتې دوی هم وایي چې یاره خو زه د دې چوک نه په بل ځای کې نو ماته بس اسم نه میلاویږي. نو اوس په دې کې خو موږ اسم نشو ویلی، چونکې زه بیا وایم چې دغه غریبانان دغه چینچو والا سره زمونږ همدردي شته دی، خو ګوتې چې کوم دی په دغه پولیس باندې اوچتېږي، په دغه ټریفک والا باندې اوچتېږي چې ستاسو ډیوټي نه کوئ چوک راته بند دی، تاسو ډیوټي نه کوئ زیو والمه، تاسو ډیوټي نه کوئ ګاډي رالې ووخه، خو تاسو ډیوټي کوله نن به زما دوکان مخه خالي وه. خو د دوی ما خبره ده چې په دغه طریقه به یې ګټو نو په دغه طریقه به بیا راولي، نو ستاسو ګیلې به چې کوم دی هغه بې ځایه راځي. تاسو هم چینچي ده ته څه وایې؟ بس خو جی دا وایم چې موږ خو بس مجبورې نه دا چینچي چلو دا زمونږ خوښه نه ده چې خلک مجبورې نه مزدوري کوي، پردي جیبه پیسې ویستل اسان کار نه دی. ما به مخکې د خو تا د یو قانون یو لار ده که او چې ما به د بلاکونو کار کولو، خو اوس نشم کولی لکه خپې مې درد کوي. نو زه دغلته کې دي اوبه مې څښلې او همداسې ولاړم لکه بس ملګري راغلل بس راته یې ځم بس زه چې زوی داړې نه چلېږي ته که نه؟ نه جاډې نه زه صدریاب چلوم زه راغلم اوبه مې دغلته څښلې کولر باندې او بس نه په دغه کې راګیر شوي. بس دغه نو بس خیر دی 60-75 ګیر شوي نو خو ته هم پکې رالې نو سره لامده سوځي. خو لکه دا ته دې خبرې واورېدې که نه دوی ته وایي داړې نه چلوې ګاډې او دوی د لار نه چلېږي، نو په دې ته څه وایې؟ نو بس خان د دې مجبورې ده زمونږ هم مجبورې چې غریبي نه مونږ ولې دې بازار ته راوتو لا به مونږ ولې دا مجبوري خو دا نو څه کې په غلطه به ګټم او جی په غلطه طریقه خو به نه ګټم جی آرام خه نه کوو په غلطه دا ګوره د ملک آئین دی دستور دی قانون دی که نه چې تا د قانون و چې دا کار به نه کوې نو دا په تا ارامه راځي. بالکل ارامه راو او قانون تاله بې ځایه پرچه درکوي نو دا په هغوی ارامه ده، دا هم د هغوی د سرمنې نه وځي، الله له به هغوی جواب ورکړي. بره د الله کیمره هم لګېدلې ده، خو تا ته خو کلو تاسو ته وایي کتونکو د دې خبرې زه اوس هم په خلو نه رسېدم. څنګه جهانګیر خان خبرې وکړې دوی وایي چې موږ به هم دغه شانتې چلیږو، هغوی وایي چې موږ به قانوني کاروی کوو ځکه چې اډه شته دی، اډه کې دوی ودرېږي نه، اډه کې چې کوم دی اوس پکې بله خبره ده اوس ډېره تیز رفتار خو نشو اخیستی چې تیز رفتار کې چې کوم دی زیات وي او دلته کې کم وي. زم د تنګي روډ منشي ما دا قاری چې کوم خبره وکنه دی اډه کې اوس مالدار نه ولاړ هم ټول غریبانان دي، دیو بچو ګډاریک راځي او هغه دلته ولاړ یو غنټه کې یو گاډي ډکی او دیو ډایرک دا قاری شو دا کم چې راغلی دا یو مدادي اوخري قسم چې په دې ټول عمر کې دا اډې ته راغلی قسم چرته ماسپخین نه پس په تنګي روډ پاړه نه قسم به وخه ماسپخین نه پس کاړی منشي نه ولاړ ماسپخین نه پس اړی اوس بلل شو کنه منشي به نه ولاړ په نور روډو باندې اډشته خو باقاعده د اډې نه چلیږي. تنګي روډ والے ولې راځي ماسپخین نه پس ما چرته اډه نه دلی دي په تنګي روډ باندې اډه دې نه پس اډشته اوس خو ورځي کنه بالکل بازم خو ماسپخین شو اډه نه و نه پس اډه ولې نه اوس بلل شو کنه ته ورا سره روټي موس کو بیا اډه چالو کې چې اډه نه و چې دا سوې زمانم د تقریبا د 2 بجو نه والا تر 3 سلور پورې بیخي اډای نه خو دوه پیری د وکړې یارې 3 پیری وکړې نو ټوله د ګټه ده خو به بار نه کینو پرچا ما د دوباره د یوې خبرې د پر اجازه دا غوښته چې دا خلک ګوره جی دي چې یو انصاف ته تاسو لږ دا وګورئ کنه چې کم خلک قانون مني او اډه کې ولاړ دي او په خپل نمبر زی دا خلک چې کم دلته راځي د دې مقصد دا دی چې دا سورلۍ کمې اډې ته راځي چې زه لار کې والم نو ټیک ته چې دوی وایي موږ غریبانانو د دې بچي دي ماښام خو دوی لوړي خو کم خلک چې قانون مني او په نمبر کې ولاړ دي هغې خو هم ماښام بچو له سوړي که نه نو چې هغه هلته ولاړ یو ته راشي او سورلۍ ته د لارې نه وړې که نه او اډې ته هم نه ځي او راځي او چوک ته هم راځي او رشم جوړی او لکه مطلب چې ستا ملګري کم ولاړ دي په انتظار باندې د هغې بچو سره هم دا بیا زیاتې نه دی هغې خو هم ماښام بچو له سوړي که نه نو چې زه وایم تاسو ټول یو ځای تشریف شي او هر سړی په خپل نمبر وځي نو ټولو د بچو سره به انصاف کېږي. صحیح کتونکو موږ ته دا خبره رااله بلکې دا ټول ملګري رااله ولته دا خبره وکړه چې ټرافیک والا چې کوم دی نو موږ سره دا کار کړی دی موږ په ډېر زیات خفه شو او چې دلته کې رالو خبرې مې سولې دی نو فیصله په تاسو ده چې څوک په غلطه دی یا ټرافیک والا په غلطه دی او که نه دا چینچان والا په غلطه دی. په خپل کمنټس کې چې کوم دی خپل رای ضرور ورکړئ د هغې نه پس به انشاءالله بیا د جهانګیر خان له راځو بیا به خبرې کوو مننه. کتونکو پروګرام تاسو وورئ د پروګرام نه پس چې کوم دی طویل مذاکرات شو دا حقیقتي خبره ده چې غلطي زموږ دې وروڼو کې وه څومره خبرې چې وشولې دوی اډې ته نه ځي. بله د جهانګیر خان د دوی د وړاندې وویل چې دلته کې به 80,000 دروازې
خلک جرمانه کېدل، خو د دې غربت په وجه باندې دغه 15,000 10,000 ته ورسېدلې. نو د دوی د وړاندې ما د وویل چې یاره پولیس والا کله هم داسې نه کوي، هغوی د کمیشن دپاره پرچې ورکوي، د هغوی پکې کمیشنونه وي، خو دغه کمیشنونه چې موږ ته کومه خبر راله د 15,000 نه 10,000 ته راله. بلې دوی ته ووایي چې تاسو په اډې کې کښېنئ نو دا به 15,000 ته راشي، خو چېرې تاسو ښه روان یې نو موږ به تاسو له پرچه نه درکوو، او که نه تاسو بیا د روډونو مخې ته ودرېږئ، تاسو بیا د دوکانونو مخې ته ودرېږئ، تاسو بیا مین روډ بندوئ نو بیا به پرچه درکوو. نو مې خو ذمواري واخیسته تاسو دوا کوئ او په دې باندې ډېر زیات خفه شوم. د دوی هم قصور نشته دی، غربت داسې را په مخه کړي چې بالکل سترګې پې پټې دي. نو خو هر ځای کې ودرېږي نو به دوی وایي دا صحیح ده، خو د رزق وعده الله پاک کړې ده، خو الله پاک وایي لږه منډه به وی. نو دوی الریډي منډه وایي، دوی سار په دې نیت رووتل چې زه به نن دومره مزدوري کوم. اوس دا مزدوري په دې نه ده چې زه په سړک باندې ودرېږم، نو ډېر کسان پکې دي چې ډېر خلک په اډه کې ودرېږي نو هغوی وایي زمونږ دغه څه چې ته د لار نه اوچتې په دې نمبرو باندې په دې اډو کې جګړې دي که نه دا وجه وي. نو خبره ترې مې وکړې. بسم الله الرحمن الرحیم. زه به محسن ته او دې ته لږ ووایم چې موږ سره مرګتیا راسه کوي، موږ اډې ته بالکل درځو، خو چې دا کومې تیز رفتار دي چې دا لکه اوس تنګي شو دغه شو دا غړ غړ او صرف دا شنې چنچان چې دي چې دا لري رزړو ته پرېږدي او چې موږ سره مرګتیا وکړي دا زموږ محسن ته ډېر خواست دی. مشره تنګي بیلشتین دی دارشم بګي بیلشتین جی د وتمانزو بیل درځړو بیل دی غړ غړ جی رزړو سوالې نه خېږي تنګي د جی ارچن د جی عمرو د جی. صحیح ده. دا خبره ده بس رزړو خپل شریف شنه گاډي دي تیز رفتار یو هم نه خېږي کو تیز رفتار سوالې خېږي او موږ هوتل یل تیرانی سي بس سوالې به واپس کوزي او دیو ټیکس 50 ته موږ اډو ټیکس دوه انالو صرف 50 تاسو ټیکس کیږي 15 ورځې خیر دا کم چې نه راځي چې دا کم راغلی دا یو هم نه راځي اډې ته دینه به هفته موږ 1 روپۍ نالو. دا خبر سرجی اردی اکته زکه چې د په محسن په ډېره خرچه کوي دونه منډه تړلې وي په سونورا موږ دې سر مرګتیا کوو اكو زه ار یو چنچې والی چې کو دی ویو کو نه چې د ټیکس ورکو به ټول دې خبرو سره اتفاق بالکل دی غلطي خو نه کوي استا خبرې وره دي بالکل ما ټول مرګرو خبره وره دي ټول تغری دی خو جهانگیر خانم ته لکه دا مرګري وای کنه چې د شنی چنچې بیل کې او تغری بیل کې تیز رفتار بیل دي شنی بیل دي او تمانزو تخپل سټند دی عمرزو تخپل دي تنګي تخپل دي او باقی کو څوک زه ما لکه ما والا زه سیوا درځړو نړوا خوازمنه نو درځړو سوالو په خرڅ نه دي او د پته انتظار کوي بار به نه کې نړۍ نه جی بار نه هغه تیز رفتار خبره کوي دي تیز رفتار خبره کوي دي هر څړي خپل تغره زه اتمانزو ته نظم زه درځړو سوال لیکینم ما باندې خو مونږ په سټین باندې پاکستان به ولاړی او پاکستان بلازم پاکستان بلازم دا وروه خبره زه دا خبره نه کوم نه زه دا خبره کوم چې ما محسن لاله ته وي چې تو موږ لښنیو چنچانو لا صرف رزړ راکې نه تاسو د پښنیو چنچانو کې تیز رفتارو مودريږي کنه خو چې د رزړ سوال لوړي بس خبره ختمه شي کتونکو د ټریفیک ډیره غټه مسله و بیا تنګي روډ چې کوم دي دا ډیره غټه مسله و جهانگیر خان په ډیر مهم رول ادا کړ د ډیر وخت نه پکې لګیو نن منګه پریکټیکلی وکتل چې اډې ولا په مردان روډ په پیښور روډ په تنګي روډ باندې خدا خلک چې کوم دي دا باړو ته نه تل دا باړې نه بغیر چلیدل اوس زمونږ په ذمہواری باندې دوی بغیر چالانه چې کوم دي دوی پرې خودل همدا سی وي ها بالکل تاسو ستا پرغه پرې خو ان شاء الله او موږ به جهانگیر صاحب سره ملاتړ او تاسو سره ان شاء الله جوبا دا وعده راځي ان شاء الله اړې بغیر چالانه پرې خو دي د طرفه بیا موږ سره کوړی ته بچو اړې ته غلطي خو کنه سیده بالکل غلطي حاجی بالکل اوس مطمئن کنه بالکل جی مطمئن یې مړ خوشاله بس خوشاله 3 غنټې می د سره تیرې کړې استاد مسله استاد بسر سترګو ها بالکل جی بیا بلاس موږ د ټولو شکریا ادا کوو او د ټولو بلکې د موږ د وای چې موږ سره محسنم سزیاتې ماتې نشته موږ په خپل ولاړیو موږ سره دی داسې بس موږ مدار کوو چې کتونکو دا واحد منشان دي دا زه دواړه وینم دا خوا کې ولاړ دي د ډرایورانو سره را په کوم انداز کې او په کوم اخلاقو کې نو چنچو والا تسپک مګوره د چنچو والا عزتو کې او ډیر د مینې ډک خلک دي او چنچو والا تم زموږ د خواسته چیر خلکو ته پدرنه سترګو ګوره او تاسو بل سورلې عزت ورکونه کې دي چې ډیره پیسې درکې چا سره په پیسو روانېږي مجنګ جګړه مکوي چې 15 سه کم درکړي او بل چې سینجی اچي کوم چنچي والا هغه ته زدا وایم چې کرایانو کې تاسو بهتري راولې ګوره سینجی نه ګرانه شوی پټرول ګران شوی دي او تاسو په سینجی کې چې کم دي دار کوي نو کتونکو دا چې کم دي نو اوس آزاد دي او په تنګي روډ باندې بیا غلطي وکړن زه به دوی خلاف روزم مننه